زما پدا گاون کې په افغانستان حمله وشو پدا گاون کې په افغانستان یو اسلامي شرعي نظام وکړي د قرآن سنت نظام ما په خپل کتل کله دا حکم چې 100% اسلامي نظام دروغجن بنشم ان شاء الله هغه ځای نو پسې دوه یا دي که دوه شپېته ملکونه رالل د نیټو په شکل کې ما نه زما قرآن چینج کړه لرې کړه څه ورته ویلې کېږي ویلی شته قرآن یې قبضه کړه زما ما نه زما شریعت قبضه کړه زما په ښځو بمباري وکړه زما د دنیا ښځې کونډې شوې زما د دنیا لوړه دا غریبانانې یتیمانانې شوې زما د طالبانو دې مرو ته پټکي واچولې شو په خاورو راښکلې شو دا حقایق ته مبالغه نه کوم تاسو ته پته ده زموږ لوی اکابر علما سپینګیري علما په کنټینرو کې بند شو او زموږ علما یې وتړل په پولي باندې تیري ورته کړل او په ګټو خویانو کې وغورځول جنګ به نه کوم د دې باطل قوت مقابله کې میدان ته به زه نوځم او کوزم زه به دهشتګرد یم وایه که نه نه خو هغه زما اسلامي سرحد محفوظ دی نه زما قومي سرحد محفوظ دی نه زما د ملک سرحد محفوظ دی زه به کوم جګړه دې ته زه میدان ته نوځم نو بیا بنګړي واچوئ بیا لوپټې په سر کې مرګ ژوند خو د خدای په لاس کې امریکې پسې څوک تللي دي کیلومیټر هزارو کیلومیټر دور څوک تللي دي ما پسې راغلی عراق کې وینې تر ننه پورې بهیږي د دنیا په ملکونو کې زمون په سر اور بل کړی دی اور دی بدبخته سپیره اور یې بل کړی دی افغانستان کې تر ننه پورې سوړ نه دی جوماتونو کې آسونه مالو تړل او قرآن حکیم په لیټرین کې وغورځولی شو کوم ځای کې لیټرین کې نو په قرآن کې که مسلمان غیرت نه کوي مړه دا خو مسلمان نه دی سر دې له به زه جنګ نه کوم دې له به زه کوتک نه رالم دې له به زه ټوپک نه رالم زما قرآن دې راخلي په لیټرین کې دی غورځي ها دا خو ثابت امور دی انټرنیټ باندې وګوره ښکاري زما علماء مرو کې پټکي اچوي نه د افغانستان علماو ته هغه ټیم دی هغه وخت د هغه دعا موقع ده ورته کوم چې امام بخاري کړی و چې اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت نن د هغوی ځای نه په افغانستان کې شته او نه دلته شته نن ستا په خلکو باندې ډور حملې روانې دي شروع دي په مسلمانانو ماشومان او ښځې پکې مري دې لپاره به زه خبره نه کوم دې لپاره به زه مولاتوب څه فایده ده بخاري ته بیا مه کښېنه بوستن ته مه کښېنه جومات کې کښېنه چې تضافدان له ښه مزېدار امامتي کوو چې کور ته ننوځي بنګړې اچوي لوپټه په سر دا ما ته دې اکابرو ښولي دي امام احمد ابن حنبل څه وایي چې میدان کې ودرو وی وایه قرآن مخلوق دی که غیر مخلوق څه وایي وی چې څوک وایي چې قرآن مخلوق دی کافر دی بادشاہ د دغې کېږي ولې دې بادشاہ سلامت هغه معتزله مولیانو ته وایي پته هم د کفر فتوا لګول هم عقیده ده القرآن کلام الله غیر مخلوق کلام لفظي بالکل غیر مخلوق ونیسه دوی ولا ورکه الله کمیسه ورته د جیلیانو واچو پرتګي ورته د جیلیانو واچو جلات ته وها دنیا ناسترا زرګاو خلق راستی اوس بلګری د حدیث استاد د شپږو لکو احادیث حافظ وفي قول د لسو لکو احادیث حافظ داسې مولا مخامخ ادري او دوره ورکوي چې لومبی دوره ورکوي بسم الله چې دویمه دوره ولا ورکوي الحمدلله چې دریمه دوره ولا ورکړه وإنا لله وإنا إليه راجعون چې څلورمه دوره ورکړه ولا حول ولا قوة إلا بالله چې پنځمه دوره ورکړه وی القرآن کلام الله غیر مخلوق خپل دعوی وکړه او چې بل ورکړه ولن يصيبني الا ما كتب الله لي چې بل دوره ورکړه لاندې پرتوغا خوشلې چې پرتوغا خوشلې د شاګردانو چغې کوي یا خدای وال خو په خپل دی خو زمونږ هغه سپینګیري ملا به ټول عورت ښکاره شي دنیا کې رسوا به شي دا به څه کېږي پرتوګ لاندې پرتوغا خوشلې چې وشلېده امام احمد سر داسې اسمان ته اوچت کړ صاحب د مرقات لیکلي په لومبي جیل کې حواله در کوم سر اسمان ته اوچت کړ پرتوګ په خپله اوچت شو ور پورې پیوست شو یو کم دیرش یا یو کم سلویخ دوری او وی راشه لا ملام یو سه شاگردانو بولتو چې کله هوش کې راغی بے هوش او غریب
ہوش کے راگے نو طالبان تپوسو کہ صاحب دا بسم اللہ دی ولی وی دا اللہ نم سر مدد بحاصلون پدوے ما باندے دی دا الحمدللہ ولی وی اللہ اللہ ویڑتا میں اوکاتل دا غی وقت ویڑتا اوکاتل کہ دا دی والو دا وجہ نمی ظلم گڑوڑ شوی خونے ظلمی پا دی مسئلہ تین والار دی کنا وی ظلمی پا دا اخپل مسئلہ کلک والارو ماوی الحمدللہ او پدریم غزار میں انا للہ ذکر کی مصیبت کی بے بیم او سلورم کی میں لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی دام دا مصیبت پا وقت کی بکی گی مخلص دا خدای رضات نا بغیر نکی او پبل کی مخفل مسئلہ واضح کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق او دا بل میں ہوئی کہ لا یصیبنی چو اللہ سے مقرر کری رسی گی بل بے شک پر توب کی ریوشتے او سر دے اللہ تو چت کا پر دعا خوشتے مونگ دے رو یری گی او پا جڑا شو تاسوی و ابزم او یری دم نو سوئی دانوی چا خدای زمان پردر آوئی ما سر اللہ توجد کیا ماوی یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما ترید اللہ ان كنت على الصواب فلا تهتك ستري خدا کده په حق نه ما پردما نه ما پر تو خریب چت دې سپیرو هغه مهل معتزله دا متشددین ظالمان نو چې وی وه چې وفات شو احمد ابن حنبل دا نقطه و چې وفات شو الله سره مخامخ شو الله وتوی احمد یو صحوه خیده لصدر کو وای چې سړي خوخي کې صدر کا وی الله ستاره زاغ واړم زغوانم ستاره الله وتسوي وی احمد داسې انعام در کوم چې بیل پیغمبر نه بل چا باندې ورکړي داسې انعام در کوم او هغه دادی چې ما سره شام ملاقات کړی دی نو پردې نه پورې غاړې کړی دی تا ته پردې لر کوم زباري مختنه نه وګور اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع دا کابر دی دا مجتہدین دا زمان مشران دا دی من مقلدین باہر کے زمارون دا معتدلو 40 سال حکومتو معتمد علی اللہ بیا رست بیو نصیر آگلے دے آگا بیا دا فتنہ ختم کرے دا کابر علماء نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدیما اوئے امام شافی رحمت اللہ علیہ جدا مزادری چیلنج والکاغوت ازدوئی عجیبہ دیکھا امام شافی رحمت اللہ علیہ دا 12 کالوں پر عمر کے محدث تھے دا محدثین و حالات سے بگولے دا مجتہدین 12 سال کی عمر میں محدث 12 سال درس حدیث سے کہو مرغے بارا نہ پریوتی دو مرغے پا جگڑا دو مرغے نو پزمہ کا پریوتی امام شافی سے پل پٹ کے راواغش پاک مرغو دا پاسے کے لکہ معشومان مرغے نہیں سی پټکی به د پاسه کې خو نو طالبانو سره ناس تو هغه خنده چې دا زمون شیخ تا ګورو دا د ماشومانو کار کوي او د 12 کالو په 11 کالو ناسوي وی الصبي صبي ولو كان ابن نبي وی ماشوم بیا ماشوم کې د پیغمبر بچي ولی دونه کوم عمره کې لګیا دا زمون مجتهدین دا لوی خلکو دی خواره کړی دي اوس به سلام پینځه مسلې ځکه توبه او باز څوک به سره خبر نشي تلو پینځه مسلې ذکرې او صرف د خپل ارتولو پر چل ذکرې هغه په دې خو سړی مجتهد نه جوړي گزاره کوي کم وخت راځي کې تپلې بدی شي بهر کې خو زمارونو خبر مې دې پورې کولا چې دا مسله کې معتزله او د عقیده کرامت نشته معجزات نه معنا شق القمر معجزه نه معنا وبل سلام افعال العباد ومخلوق العباد اصلح العباد وانفع واجب الله دې او سور توی لکیگی دا عذاب قبر نمانم جنت دوزخ ندی پیدا رستو با پیدا کی کل نشت سویرات تاسو چه ورطوائی کل سویرات کل پل توی سویرات تم لاری توی ویدار نشت آلکا وی اختنا نری دے و توری نا تیره دے پدی بسوک سنگل دی ایو بڑای جاڑا لر انوسی و تیوالی جاڑا وی ملا سے تقریر کو چه و پل جو دا وی اختنا نری دے و توری نا تیره دے پدی جاڑا مچی دما خو کنڈے خوگی پدی غٹروڑ نشمتے باغی بسینگا زم انو سیو توی بیخ دی ودنو سلط چغیری جوڑی کردی دی اخواری دا مور کور دی مزا کر دی غالا کینا لکم لمن الملک اليوم معنی دا ملک بادشاہ نه دا اختیار دی ها لمن الملک اليوم التا اختیار ستانیش تا اختیار دا اللہ دی خامخاب دی بے بے خامخاب دی پنڈے کنڈے با ٹکیگی ایمان چی پکیوی تیرے گی با نبی علیہ السلام فرمائی ایمان چی نہیں کمزوری بھی اردے گی دام نمانی نو دلتا یو مسئلہ دا شیغیت وزن دا عمل وی
وی تل نشتا لکه ولی نشتا وی دا اعمال کی دی دا اعراض دی اذا وجدت عدمت چی موجود چی ختم شی اعاده دا معدوم خالک وی مانا لکن دا منطق نه دی اعاده دا معدوم او بالفرض کدا معدوم موجود هم شی نو دا خو متقوم بنفسها نه دی دا اللہ جوہر ندی مادی شے ندی دا بس تلیلی کی گیا اعراض تلیلی کی گیا یو شے چی مجسم بھی او یو شے مادی وی غبت تلیلی کی گیا دا بس تلیلی کی گیا او پتول کی فیدہ سے دا خدای تا معلوم امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی خبری رکھتے دي عقلي دليل نوان اوي وندعو الموازين القسط ليوم القيامة بالله وي اخبرنا رب العالمين المخبر الصادق وهو الرب تبارك وتعالى ندعو الموازين تتلف الله وي او نبي عليه السلام يدو كلمين ثقيلتان في الميزان وچه الله ورسوله كما خبر كي اغي مقابله كده معتزلي گمراه خبر من من دا لن جواب خبر خلاص الله وي کوم وزق ته پکې سوي او د دې بنیاد د دریو خبرو خه معتزله او بنیاد یو الجهل بمقاصد الشرع د شریعت مقاصد نو خبر نمبر 1 دیم عقل پس چې کوم شی د عقل نه مخالفه بینه من او دریم اتباع الهوى شریعت مقابله کې به د خواهش اتباع او د مسائل بنیاد شپږ سيزونه امر بالمعروف نهي عن المنکر توحید عدل او صور تبیلی کېږي وعد وعید او دا یو پکې دا توحید دی دا یو څو خبرې د دوی دا بنیاد او دا عقاید او منزله بین المنزلتين کفر او ایمان منځ کې منزلې دوی قائل نو دلته کې دی وایي چې وزن د عمل نشته نو امام بخاری دا جواب نور علماء نور جوابونه کوي هغه وایي ما نو علامه افغانی رحمت الله علیه یو خبر اوریدل شمس الحق افغانی کوم استاد او په بخاری کې ختم بخاری کې مې یو ځای کې اوریدل هغه وی د معتزله او د دې خبيثانو دا خیال دی چې ګنه قیامت پر ورځ به زمونږ د ګوړې د منډه طلب پرته وي آیا د تماکو د منډه طلب پرته وي هغه خبيثانو ته څه ته وایي شرایط اشتکن المیزان ما يعرف به مقادير الاشیاء اشي مقدار کې معلومه تلاوت نو نن سبا خو د اعراض او مقدارم معلومیږي په بعض آلات باندې ترمامیټر خو لکه کې رتا ته 108 ټمپریچر د 102 اوس ته ما ته خو یې کنټیله کې واچو وکړه یا رفتار تللی کیږي بلندی تللی کی زلزلہ نن 5.3 او 6.5 زلزلہ تللی کیږي الکه نن 28 ڈگری سینٹیگریڈ ته او 26 ته دا حرارت کم نه ہوتا ہے نو تل معنا د یو شی مقدار کې په معلومیږي د هر شی د مقدار د معلومتیا خپل میزان دی خپل تل نو چې بنده داسې کولی شي الله نشي کولی یا بعض علما وایي چې اشخاص به تللی کیږي لکه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده عبد الله بن مسعود یو ځای کې ناستو یو صحابي وی هغه دا کیکر نه مسواک را پرې کاو لنګي والو ډېری باریکې سپېوي وی هوا دا چې لقورا لقاو نو صحابه وخندل وی نبی علیہ السلام او فرمایل مما تضحكون څه پورې خان وی موږ من دقت ساقه شیب دا پنده ډېر ډېر د پورې خان وی فرمایل چې لهما اسقل فی المیزان من احد دا پتل کې د احد نه زیات درنی او مشهور حدیث ابو هريره رضی الله عنه دی انه لا يقطع بالرجل السمين بالرجل السمين یو سرف سړی براوستلی شي لا يدن عند الله جناح بعوضه دا خدای پنځ به دماشي د وزر برابر قیمت نو یتوزن الاشخاص لیکن انور شاه کشمیری رحمت الله علیه خپل جواب کړی دی وی دا او بعض اشخاص تللی کی بعض صرف د مسلمان او د کافر هغه رتبه بخې چې کافر خپشي چې زما وجود غټ له خدا ګور نری دی د ایمان پکې نو د درون دی او د سپکې او بعض علما د وزن د اشخاص نه مراد د رتبه عظمت ته رتبه اخلي لا يزن عند الله جناح بعوضه مرتبه به قيل توزن الصحائف لکه مشهور د ابو هريره حدیث ابو هريره په ترمذی کې شته حدیث ثابت کوي لیکن انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دین جواب کوي دا به یو کس لپاره دا وزن کېږي ثابت کوي چې د ایمان او د کفر فرق خلکو ته ښکاره شي راجح جواب دا دی چې دا اعمال به مجسم شي عبد الله ابن عمر دا اعمال به مجسم شي دی له شکلونه پیدا شي نو دا بدل کې واچي نو بدل او دا غي مثالونه من سره شتا دی عالم ته عالم شهادت وی هغه عالم ته عالم مثال وی د دې عالم شهادت اعراض په عالم مثال کې اجساد لري مثال لري او دو در کوم
نبی علیہ السلام فرمائی وی یو تور خزه مې ولیده ببرسر بلا شیشکه چې د مدینې نه ووته تور خزه مې او ببرسر مې او بلا شیشکه مې میړم تیریږي مدینې نه ووته صحابه ورته وی صاحب تعبیر یې څه دی وی دا هغه وبا د مدینې نه خدای وویسته ګوره وبا عرض د شکل د تورې ښځې لري خدای دې ساته چې بد شکله مې بشیر جان نه خدای دغه دوا کوه خدای دې ښه مضبوطه په لحیمه شحیمه سمینه مرګرې ورواړه نه قبلیږي بهر کیف دا خبر مې دې پورې کوله چې دا یو مثال دویم مثال وی ما په خدای راکړو مثال او فضل من عمر فاروق لا ورکړ وی صاحب تعبیر یې څه دی علم اور علم عرض شکل او قرآن حکیم کې الله نه فرمایي هغه بادشاہ چې خوب لیدل چې ما دا غولي در سوته 7 بقرات سمان یاکلون 7 عجاب و7 سنبلات خضر وخلا یابسات هغه شنه وږي او سربې غواګانې دا د فرح صالح شکل دی او ټپې غواګانې وچ وږي دا قحط صالح نو دا اجدا به خدای والی او تل کې به قیامت پر ورځ واچي ښه او دا تل به کم دی نگرانی به څوک کوي دا طلب د پل ته مخامخ پرته لومبي خلک پاسي د قبر نه نو د هر پیغمبر حول دی زموږ د پیغمبر د حوض نوم کوثر دی ته بزو الحمدلله ټول وایو به ان شاء الله ها هغه نه پس به عمل نامې راخوري شي ابار چاته ملو چاته پخیدا چاته پخ چاته من ورای زهري هغه نه پس به پل د سرات باندې تیریږي نه ته تل لګیږي ها چې تل الته لګیږي نگران څوک دی رب العالمین منتظم څوک دی جبرئیل علیہ السلام حافظ ابن حجر دلته حدیث نقل کړی چې جبرئیل علیہ السلام بدغه ستل نیولی او هغه لسان المیزان داسې کیږي هغه ته وګوري آدم علیہ السلام بولاړي الله وته قم پاسه اے آدم او د حساب د بچو ته حاضر شه سخت ورځ وای او د کم پیغمبر سره حساب کیږي هغه پیغمبر بولاړي خپل امت ته چې کم پیغمبر امت سره حساب کیږي خپل امت ته بولاړي او اسرائیل علیہ السلام بھائی او کرام الکاتبین فرشتے بھائی دا حساب به شروع کېدل ګراني او چې کله شروع شو نو د شواروس په روبع کې تقریبا 6 غنټو کې مخده پات ختم کړ دا تل د څومره نو داوود علیہ السلام الله نه تاسو کو وی دا الله تعالی راته وخایا چې وته خو له به هوش پرې وته چې هوش کې راغی نو جړلې وی خدای دا خودم راغټه ده چې دا خو دا ټول اوس اسمانونو زمکه پکې واچي یو ګټ کې دیږي الله دا به زمون په عمل څنګه ډکی الله فرمایل وی اے داوود چې یو غوړم په یو کجوره ډکولې شم الله زمون په اعمالو کې وزن پیدا کړي مالو چې ډېر ډمبر لري خو وزن پکې نشته اوس پنا ډمبر کم دی خو وزن یې زیات دی نو کم عمل کې چې اخلاص زیات دی نو د اوس پنې او د پاره او د سرو زرو مثال به وي عمل بلګي وزن به پکې ډېر او چې کم عمل کې اخلاص کم دی نو ډمبر به لکه د بورې او د مالو کې ډېر وزن به کم اخلاص ضروري شي بهر کې خو دا طلب څنګه په وزن کوي علامہ زرکشی او جیب لفظ ذکر دی هغه د دنیا تل یو شان تر بل شان دی وی دنیا کې چې درون شیخ کته کی او آخرت کې به درون شیخ پورته کیږي الیه یصعد الکلم الطیب وسلام دلیل ټول علماء دا خبره رد کړی دا ولکه قرآن شریف کې الله فرمایي اما من ثقلت موازینه اما من صعدت لفظ نه استعمال شوی ثقلت لفظ استعمال شوی او علما لیکي چې دا نصوص بمونږ جاری کو د دنیا په عام محاوري والا معنا باندې نو محاوره کې د تل وزن کې درون شي لاندې کېږي تاسو چې مانع او یا مقابل کې مخالف نس نه راغلی جریان د نصوص په خپل ظواهرو کې امام بخاری په غیره ده وندع الموازین القسط ليوم القيامه مختصر طالبان متنګيږي نه مختصر هغه یو څو خبره درته کوم صيغه جمع ولې واضح خو یو دی الله دی تویاده تقیما لشانه او لك السلام علیکم نه عزت لپاره جمع مستعمل شو یا فرشتو په ذریعہ بدا کار کوي د صيغه جمع شو موازین جمع د موجود لکه مجاهد جمع د مجهول او یا موازین جمع د میزان د لکه مصابیح جمع د مصباح نو په دې دوه مشکل لري کې دغه تعدد د موازین ثابت شو نو بعض علماء قائل دي چې موازین متعدد دي وی د هر عمل خپل میزان دی لکه دنیا کې د سرو زرو ځان نه تل د مالو ځان نه ده او د لرګي ځان نه ده د قرنګ د عمل د قلب جدا تل ده د عمل د جوارح جدا ده ایمان جدا تل ده راجح راځي چې میزان یو دی
اما من خفت موازینه ګوره سړی یو د موازین ته جمع استعمال شوی ده نو دا په اعتبار تعدد د موضوعات یا من یوزن لهم جمع مستعمله شو القصه لکه دا خو صفت بحال الموصوف مطابقت د موصوف تر شرط په افراد تسلیه جمع کې دا مطابقت نه نو څوک ذوات مقدر کی ذوات القصه او څوک کوئی کنه قسم مصدر دی مصدر صفت د مفرد مثنى مجموعه کې میزان قسط میزانان قسط موازین قسط ویل کې یوم القیامه لام په معنا د فی لکه قیمت صلات لدلوک الشمس قبیله نشو یا مضاف مقدر کم لحساب یوم القیامه او یوم مطلق وقت تم نهار تم مطلق وقت مراد دی او قیامتون دا معدول د قیامتون د عدل دی من بکیدو تل الانسان پر ورځ قیامت اوس خپل دعوه صراحتا ذکر کوي وان اعمال بني ادم وقولهم توزن اعمال د بني ادم او خبر دی بودن کی طالبان سوال کوي چې عمل جمع او مفرد ولې را وی اعمال تعلق د جوارح او اندامونو سره دی او د قول تعلق د لسان سره دی لسان مفرد دی یو دی او جوارح متعدد ذکر جمع راو بیا بنی آدم جنات تعبیر ها په ټول نصوص کې ذکر د بنی آدم کې جنات تعبیر حاکو دا غلی کړی دی امام غزالی په الدرة الفاخره کې هغه وایي چې د دې نه بعد کسان مخاص دا غیر عمل وزن نشته یو انبیاء بلای ګناه نشته وزن خو د معرفت لپاره تمیز لپاره راځي ګناه نشته یا ماشومان یا زر کسان چې په جنت ته بي سبب کتاب الله یا عکاشا رضی الله تعالی عنہ متعلق نبی رسول الله فرمایلی خودی لیکي امام غزالی عبادت کافرانو سره به وزن کافر سره به وزن نه کیږي ام مستثنا دي په قران شریف کې الله فرمایي فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا لیکن دا دویمه خبر علماء رد کړی دا اما کې ټیک تا چې پیغمبران معصومین او یا در کسانو سره به حساب نه کیږي وزن بني دویمه علماء رد کړی د قران شریف کې بل الله فرمایي اما من خفت موازینه فاولئک الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون نو خلود کافر نه یو مخکې من خفت لفظ استعمال کړ ټیک ده چې بعضې کافرانو سره به وزن نه کېږي خجنا بیا دې وایي چې وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومي دا ابدال کې یو غریب د قرآن د لغت شرح کوي بل دی هغې مثل لغت روباس د هغې شرحو کې داسې معلوم شي نو قسط او قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا عدل توي په رومي جمع بیا طالبان سوال کوي چې قرآن په عربي دی ان انزلناه قرآنا على رومي پکې کوم ځای نه راغی نو څوک وایي دا امام بخاري رحمت الله علیه خپله رایه ده دا درې ده نور علما وایي چې قسطاس په رومي کې او په عربي دواړو کې عدل ته وایي ترادف اللغات کې وته او څوک وایي نه دا عجمي دي معرف شو خلاصه شو خبر الف لام په داخل دا خواص ده عربیت نه او څوک وایي چې نه په یو لفظ یا په یو لغت عجمي قرآن د عربیت نه نوزي محاوري د وجنه كثرت اللغات ود وجنه عربي ویل شوی ويقال القسط مصدر المقصد بیا طالبان سوال کې قسط مصدر ثلاثي مجرد او مقصد فاعل ثلاثي مزيد فيه فاعل ثلاثي مزيد فيه نسوق الى مصدر المصدر دی مقصد مصدر اقصاد اقصاد مصدر قسط او سوق اصل ما خص مراد اصل ما اخذ مصدر بمعنى ما اخذ مقصد عادل توي ان الله يحب المقسطين واما القاصد فهو الجائع لك اما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا دا امام بخاري خپل رایه ده بعض علماء دار کړی دا هغه وینا وی فرق په مصدر دی په مصدر قصدی په فتحې د قاف ظلم توي کباب مجرد دی کمزي او که مصدر قصد انصاف توي کباب مجرد دی کمزي سعيد ابن جبير حجاج ابن يوسف بن وتويز سنگه ما وی انت القاسط العادل اے ورو شغمو ہے جبلیان شغمو ہے وی انت القاسط العادل نو چاوتوی صفت دی ولو حجاج توی صفت دی ولو وی صفت نه په دو مخې تورې وایي وی اما القاسط العادل وی قاسط ظالم ته وایي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا نو ظالم راتوي او چې عادل راتوي نو دا مشرک ته وایي ان الذين كفروا بربهم يعدلون نو وبه قال حدثنا احمد بن اشكابه تو اشكاب ته منصرف ولا او راجح دا چې د عجمه ده یو پکې علمیت قال حدثنا نظروات بحث منتخب فلذاك كريدي دوباره ضرورت نه لرم قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرة بن القعقاع بن درة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ابو هريرة حالات طول تیر شوی دي او دا دریم ځای کې امام بخاري ورې دا حدیث ښه یو ځای کې دا تیر شوی په کتاب الايمان والنذور کې بل په دعواتو کې ذکر شوی او دا اخره کې راځي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن كلمتان تسنيد كلمتون ده بیا سوال لازم کلمه خو نحو کې راځي ما وضع لي معنى مفردين او دلته کې دا کلمتان دا خود مفرد مرکب دي ویل کده معنا اصطلاحي نه معتبره
مراد نرى دلتك ما يتكلم به فمعنى هذا كلام سر مستعملين لك تمت كلمة ربك صدقا وعدلا يا لا مبدل لكلماته يا كلمة الشهادة ده قبيلين شو حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان فعيل فمعنى هذا مفعول سر يو سؤال رازي مختصر معنيك اشتاع كي فعيل كلا فمعنى هذا مفعول شي نداخد مؤنث ومذكر دوار وزفارة مذكر كافي حبيبتان ولا حبيبان ببيع مؤنث سره لګي مذکر سره نو تاسو کوئی کوم هغه قاعده د وجوب نه هغه د جواز ده جواز دي که حبيبان حبيبتان هم ویل چې څنګه برابر شو او الى الرحمن الى الله لفظ استعمال نشو دا ولي په دې دوه کلماتو کې دا دومره لوی انعام خدای پاک ورکړي دې مقتضی صرف د الله تعالی رحمت خفيفتان على اللسان دا خفيف ده سهل په ځای مستعمل ده دا که خفت خو په دغه کې راځي دوات الاجساد کې راځي پجب آسانی نو دا په معنا دا سهلتان سره شو آسانی دي پجب ولا آسانی دي او الله ته محبوب ولدي وی الله ته محبوب دي چې قائل ده الله محبوب دي یا الله ته محبوب دي چې خدای دا دوه صفاتونه دي ټول صفاتونه مستجمع دي او پجب آسانی ولدي ګوره مبني پکې نشتا مبني ثقيل دي په نسبت د معرب بعض عربات په نه اسم فعل پکې نشتا فعل ثقيل دي په نسبت د اسم غیر منصرف پکې نشتا ثقيل دي په نسبت د منصرف اگر تنافر د کلمات او الفاظ پکې نشتا غدائره مستجرات من العلا تدل العقاب في مثنى ومرسل قريب المخرج پکې نشتا لك تركتها تاكل الهع يا قبر حرب بمكان قف والا هم پکې نشتا او ثقيلتان في الميزان تلك دليل ولي مخکې دلیل وي چې دا محبوب دي رحمان تا یا د خدای ټول صفات له مستجمع دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ما ډیر اختصار درته وکړه ډیر اختصار اذا رونه تنگ نشي دا مخکې خبر مقدم او سبحان الله تعویل د مفرد سره یا هذا اللفظ سره مبتدا مؤخر او کله خبر مقدم کیږي تشویقا ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر هذه قبيله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سوال کیږي چې لکه خبر متعدد دي او دا مبتدا په مفرد شو نو دي کې حرف عاطف مقدر دي سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظیم او په ګرځته کېده سبحان الله سشيري لا بس قاضي له سلام له قصو ديږي علامه زمخشري خوي ودا دغه علم مصدر سوال پکې چې علم په اضافت معنا دي اضافت ولا شی انا کوي د عالم دا عالم دوه قسم یو عالم وضع د ذات پر یو د معنا د پاره عالم د شخص لپاره او د معنا د پاره یو عالم جنس ته جنس لپاره وضع شوی دا عالم وضع د معنا د پاره شوی د ذات لپاره اضافت جائز دي او څوک اسم مصدر وته بلکې شاسه فراوی مصدر دی هغه خدان د خپل تفرد نه په مصادر د ثلاثي مجرد او قياسي وي نه غیر ظاهر دا کې اسم مصدر دی اضافت الله ته شوی دی ترکیب په شکل مفعول مطلق دی فعل مقدر سبحت الله سبحانه مفعول مطلق یا تاکید د پاره یا د نوع د پاره یو خاص نوع تسبیح خاص نوع کومه ده چې الله تعالی څوک مفعول به وته سبحت الله مثل تسبيحه لنفسه وبحمده ياخذ جمله ده حتى د جمله په جمله شو احمده بحمده او یا بحال کوم حال کون متلبسا بحمده سبحان صفات اجلال نه ستوي الاخ حاصل البانا بو يمكن عوام کی پیشی لفظی ترجمه بونه کم چې الله د هر عیب نه پاک دی بحمده چې څومره کلی صفات دي الله دا غي سره مستحق دي او موصوف دي چې کوم د الله شان سره مناسب دي دا غي نه منزه او بیا سبحان الله مقرر شو العظیم دا عظمت د ذات هم ته غشتي شو عظمت د صفات هم غشتي تفصیل پکې استفاده اکتفا په دې وکم الک سبحان الله مقدم ولیکي تخلیه ده او مکرر ولیکي دا مستجمع دي دا وي څه شو دا مستلزم دي حمد ولی کدا الله د عیب نه پاک نشي صفات کمال به کوم نه صفات کمال هم دغه دا عیوبنا منزه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم مکرر ابنتکو کدا مستلزم لصفات حمد خدا امام بخاری تدی باب مناسبت تا کتاب الرد علی الجهمیه سره سره راغی که وغیره مغه سره مناسبت شو او مناسبت د باب سره ولی شو ثقيلتان فی المیزان فکران اخیر کې امام بخاری دا حدیث ولې راو د دوه وجو یو حدیث کې راځي چې یو مجلس کې په اخره کې څوک تسبیحات وایي په دې مجلس کې څومره بیا د به شي غلطي شي هغه تعالی معاف کړي امام بخاری دا سے حدیث په اخر کې راوړو دا هر باب یو مجلس سره تعلق لري او مجالس ته حدیثو کې چې څه غلطي شي بس په دې حدیث تیر سے توبه ته راځي ته خدای بابا وکړي
او دویمه وجه تاسو ویما دا توحید ته اشاره شته الله د هر عیب نه پاک دی نو که څوک وایي چې الله له شریک شته نو دا عیب دی که نه دی دا مستلزم توحید لرم شو اختتام بالتوحید مطلق او برات اختتام ته اشاره شو ثقيلتان فی الميزان ماذا تقول مخکې ویل خاتمه کتاب حافظ ابن حجر بهر کې دا سو خبرې مې عرض کړې په دې به اکتفا وکړم ورکېږي خو مې نه دا طالبان قسم دې که مې ورکېږي او دا عوام الناس په نه لکېږي نن ځکه چې دا غریبانان څومره محبت او مینې سره زمونږ د درس لا اورېدو له راغلي او بس یو دوه خبرې درته کومه د علماو او کابرونو اجازت غواړم د خپلو شاګردانو ته یو دوه خبرې کوم بیا به دعا وکړو د بخاري دعا اختتامي دعا به وروسته کوو بیا به انشاءالله سانید ورکو انعامات به ورکوو نو بیا به ټول په شریکه انشاءالله رخصتي او انشاءالله حفظ ختم طالبانو سره زه یو دا درخواست کوم ادا تاسو الحمدلله مونږ خپل بار کوز کو تاسو په سرونو مو کېښو دا کوم پټکي چې تاسو په سر دی دا تخه مګاڼه دا یو کپړه مګاڼه په دې تاسو شاته د دارالعلوم نعماني مهر لګېدلی مهر دې لپاره مونږ ولګاو چې تا ته پته ولګي چې دارالعلوم نعماني او د هغې استادانو خپل بار د علم واغېست او ستا په سر یې دربار کړه او د دارالعلوم نعمانیو د استادانو په سر چې کومه ذمهداري وه د یو کال هغې تاله درکړه د دې پټکي به اوس خیال ساتئ دا پټکي درنه خیرن نه شي دا په دې په خاوره نه خیرنېږي دا به بچ ساتئ تاسو به خپل ځان دا د داسې اعمالو نه ساتئ لکه امام بخاري چې روپۍ وغورځولې خو د پیغمبر جامع محفوظ وساتئ هغه کار به نه کوئ چې کوم کار د دین د شان سره مناسب نه دی درس و تدریس په شروع کې اعلان مدرسو کې درس شروع کې که درته مدرسه نه مهیا کېدله نو ځان له خپلې مدرسې جوړې کړي خدای دیني مدرسې ډېرې زیاتې کړي خپلې مدرسې جوړې کړي اسم در راوړي شو امامت کوئ اسم ونه شو طالبانو ته الف زبر او با زبر با وایه خو درس به نه پرېږدی یو شاګرد زما راغی ډېره موده وشوه ما ورته څه کار کوې وایي هېڅ کار نشته نه ولې امامت هم نشته وایي امامت خو شته نو امامت کې ماشومان نه سبق ورته وښیه صاحب په سوونو ماشومان دي راسره نو ما یې ظالمه ته څنګه وایې چې هېڅ کار نشته ته خو اهم مدرس خو ته چې تا ماشومانو ته الف زبر او با زبر با ونه ښاو نو د ده دې خو ما له بخاري نه راځي علماو نه خدای هر میدان کې کار دی نو وګورئ د علماو بد به نه وایې زه د ټولو اتمانزو رزړو ګردونوا معیاري تورنګو د دې عوامو ډېره لوی شکریه ادا کوم خصوصا د رزړو د اتمانزو د تورنګو ډېره شکریه ادا کوم چې دې زموږ دې ګلانو طالبانو له یو کال ډوډۍ ورکړه جماعتونو کې ورته پکې ورکړل خوبې والا ورکړلې ډوډۍ پې وخوړې او دې دې خوشحاله شي ای د عثمانزو تورنزو رزړو مهرو ګردونوا دوستانو خوشحاله شي چې ستاسو په ټوکړه ډوډۍ نن د پیغمبر د حدیثو باغچه تیاره شوه څومره به نن الله خوشحالي څومره به رسول الله خوشحالي که تاسو دوی سره تعاون نه وي کړی د طالبانو سبق ویلی شو زمونږ لنګر خو محدود دی زمونږ لنګر خو دومره پیسې نشته ګزاره کوو لنګر انتهایی محدود دی دا د پیغمبر وارثان تیار کړي د حضور پاک وارثان تیار کړو دی بزیوس او امت ته به دین رسوي دی بزیوس امت ته به د پیغمبر حدیث رسوي ستاسو یې څه نه پرې کې ګورئ مضبوط یې څه نه پکې زه ډېر زیاته شکریه ادا کوم خصوصا عثمانزی رزړې تورنګې او ګردونوا دوستانو چې کوم طالبان په جوماتونو کې ساتلي او چې په سخت کال مو لس ساتلي دي چې کال له 1200 ساتي چې 15 ساتلي دي په خپله مدرسې سره رابطه کوئ موږ له دومره طالبان راولېږه موږ له دومره راولېږه په دې نیت نه چې دا د مفتي حسن جان صاحب مدرسه ده یا دا د فلانکي او د فلانکي مدرسه ده دا د چا مدرسه ده د الله مدرسه ده په دې نیت به تعاون کوئ نو تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې درسونه شروع کړئ په خپلو جوماتونو کې نمبر 1 نمبر 2 څه دي نمبر 2 دا چې په علاقه کې د خپلو زاړو سپینګیرو علماو سره چیل چاړو نه کوي بلکل چې چیل نه کوي که چېرته یو سپینګیری عالم دی هغه په څه مسله وکړه او هغه مسله داسې وه چې هغه ستا ذهن کې ټیک نه وه د شریعت موافق نه وه نو په لوډ سپیکر به نه ودرېږي ما د کدو پاڼې ویلي دي وای ما بادرنګ خوړلی دي ما خوب علم کړی او در به جغجغه ووایي او لوډ سپیکر ته به ودرېږي نه پام کوه د سپینګیرو علماو هتک به بلکل نه کوي هغه ملا صاحب له ورشه سپینګیري دی مشر دی تا نه تجربه زیاته ده
انسان دې خطا کیږي ورته کېنا ویره سه ما خو تاسو دا مسله وکړه دا خدا سې لیکلي سبا ممکن نه پوښي او کنه پوهیدو بس په خلک کانه کېدا اساق بتاو دا خو عمل کنه څو په یو عمل یو صفت کې څو په بل صفت کې عقایدو کې اختلافات خو سره نه لري نو پام کوي دا مدرسه ول شرموي پام کوي زموږ پټکی کوز نه کېرانا پام کوي شیخ سے پټکی کوز نه کې مفتی سے پټکی کوز نه کې چې تاسو لا شو جګړې شروع کې او بڑی مو والے لوډ سپیکر ته وخته او مشرانو سپینګرو اهل سنت والجماعت علماء پس استغي او سپور او واخ او دیقه نه منه کوي علماء بخلق نه بدون کوي نظریه د علماء دیوبند عقیده مسلک د اهل سنت والجماعت خدمت کوي صبر الله مقلدین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مفخر الافتخار او د دین بلا شعبې دي څو په یو شعبه کې خدمت کوي څو بل کې کوي څو بل کې کوي څو بل کې کوي دا خدمتونه دي او ګور ډېر عزت جو زه چې سودا کوم د دکاندار نه کړم تبا خپل سعادت دا مې عادت دی زه وته دا نه چې مولای بل خلک کوي کنه یاره یو 50 روپے پرې دا ورته کو اے مولای ما او دعا ورته کو دا مې عادت نه ما ته خپل وای علم کې مولای پلان کې هم دا خبره پرې دا وته سودا دکاندار چې لکه څه پرسکري والله که 2 روپے نه لکمي هم پاره درکې نو دا دومره لوی دا تو کالو علم په 50 روپے خرڅه پم کو دا نه روزي په خدای ورکې ځان به ذلیل کې نه هغه طرق پسې بنمن دی نه چې کم پیسہ تعالی د ذلت مقام درکې پام کو کروڑوں روپے څوک درکې کروڑونه او چې ستاسو دین پکې ذلیل کېږي چې توبه ته واسه رزق په خدای ورکې تدې سيزونو په منډه تر نه مو ہے روزي د خدای په لاس کې قسم دې داسې ډوړې ما خدای درکې داسې بچاله وزان بنسب کوي تاسو تذلیل مخکې د زید عمر بکر تذلیلو نن ستاسو تذلیل ک تذلیل شو د محمد مصطفی ته نسبت کی ما ته بنسبت کی خلک وي دا دوته په مدرسه کې داخلي مفتی سے متداخل پام کوي احتیاط سره جون بته ډېر احتیاط سره د دین خدمت وکوي رب العالمین به ان شاء الله تاسو ډېر به اجر درکړي به مقام د آخرت ته په موږ دې ان شاء الله ولدي خدای برکای سره دې دوستانو کې تاسو له څوک پمینه کې محبت کې نن راغلي لیکن علم بنسب کوي دلیل کوي بنا او ډېر دا او مدرسې سره خپل تعلق ساتي دا مدرسه تاسو مادر علمي دی دا تاسو مور ده علم دې سره بنسبت ساتي دې مدرسې له تعاون مغواړي خلکو بار بار دې مدرسې لپاره تاسو ولې د مدرسې کې څومره لوی علما پاتې شوي دې مدرسې کې ما تعلیمي پښپک کال په تعلیم پاتې شوي په دې مدرسې اور الحمدلله ډېر موده په درس هم کړی او کابر علما دې مدرسې کې پاتې شوي دا والد صاحب د مفتی صاحب مولانا روح الله صاحب رحمه الله الله دې په قبر انوار نازل الله گواهی په کورسای دل تناستو ما نو له میدان مې افسوس دالې چې نن مولانا روح الله صاحب جمع دی آها دا باباجی مالی دے اور اسرائیل سے مخ کے دا مولانا دغه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه شاگردو دا دفتر کې بناستو مشر محتمم سے دا سلسله د نجباو دا سلسله د نجباو دا او آثار الآباء تظهر فی الابناء موږ مفتی سے ډېر خوشاله یو الحمدلله تاسو طالب بلی په طالبانو کې کله شکایت لري به تاسو ته نه به ان شاء الله خدای دې درازو مال ورکی الله دې دین خدمت وای مون په دې ځات خوشاله تورانزو او مرزو تطمانزو علماء دې خوشاله الحمدلله اس تکلیف من تنیفتا بجلی را ته مهیا کړی